ولما أريد الوقاء من آية الملامسة شقتها. قال محمد رحمه الله: إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقهم ومواليه موال أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه. وفي السير الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان، ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات. وعلى هذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. خجي قال محمد رحمه الله: إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موال مواليه. ٹھیک شو جی. د حقیقت د مجاز او د اصول په تایید کې د امام محمد رحمت الله علیه په حواله سره دریم او څلورم مثال درته دی سبق کې ذکر کړي. مخکې تا یو قاعده ویلې د شاته سبق کې وګوره چې الحقیقة مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة. حقیقت او مجاز نه جمع کیږي په داسې حال کې چې په یو ټیم د یو لفظ نه دوه معنی والے مجازي مو او حقیقي مو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د دواړه په یو ټیم نه جمع کیږي. امام شافعي رحم الله علیه وی لا باس به ویږي لا تن کې ما نه که ابو کو وغیرہ نه استدلال کړو دا غي تفصیلی جوابات مو کړو. اوس بل مسله کوي په دې مسله ځان پوهه کا چې یو معتقي یو معتقي یو معتق المعتقي یو معتقي زید غلام دی او زه آزاد یم. زید ما آزاد کو د غلامینا زه امر یم امر اولګید زید آزاد کو نو امر څه شو معتق او زید څه شو. اوس رست دا زید بیا دومره مالدار شو چې د نور خلکو مزادول نو دغه نور خلق معتق المعتق شو. په خبره پوهیږي خاجي د آزاد کړی شي سړي آزاد کړی شي شو کنه شو د په خپل آزاد کړی شو کنه د آزاد کړی شي شو. په خبره باندې پوهیږي. اوس خبره توکید یو سړی وصیت کوي اذا اوصى یو سړی وصیت وکړي د دې وصیت کوونکي حال ته وګوره. دا وصیت کوونکي معتق شو په معتق شو هم من وجه معتق زید دی او من وجه دا امر دی. خود د معتق دي ته حر الاصل وي سيته د اول نه چې کوم دینو چانه غلامی نه دی لیدلې د اول نه آزاد دی لکه مونږ تاسو الحمدلله غلامی نه دی لیدلې کنه نو مونږ ته حر الاصل وي سو پیدایشي آزاد نو یو پیدایشي آزاد سره دی چې ته معتق نه دی جوړ شوی همیشه معتق دی. ٹھیک شو. یو پیدایشی آزاد د حر الاصل بدن کې دینو په مسلو پوهیږي. دو وصیت کو لموالیه د خپل موالیو د پاره دا لفظ موالی چې دی لفظ دا جمع د مولاد مولا مفرد دی او موالی جمع دی. اوس د مولاد دو معنی دي یو حقیقی معتق په خبره پوهیږي مولای اعلی چې وته دیتم بل دے معتق دیتم مولای اسفل ہوئی. خبر پوئے گی. او مجازی معنی صدا معتق المعتق اوس د موالی ټکو تو د موالی خپل معنی د مولوی صاحب معتق چې ما آزاد کړي مولای اعلی چې ستاره پاسه دی وته آزاد کړي د مولای اعلی وی کنه. بل دے معتق مولای اسفل دے مدد کړی شوی دم سو کا سات کړی خو چې یو سړی بل آزادی دا معتق په خبره پوهیږي دا موالی دی بل دا معتق دې څه شي دی د موالی دی خود دې چې رستو سو کا سات کړی نو هغه ته موالی هو حقیقت کې نه مجازی. د مولا
یا د موالی حقیقی معنی څه شوه موثق او معتق نه کې معتق المعتق په خبره پوهېږئ مجازي معنی څه شوه معتق المعتق چې د آزاد کړی شوي سړی وروسته بیا نور څوک آزاد کړي نو هغې ته معتق المعتق وایي دا آزاد کړی شوي سړي آزاد کړي وي په خبره پوهېږئ خارج کې به مثال شي یو سړی راولګېد لکه ما ته امر یاد کو امر ولګېد خالد زید آزاد کو امر ولګېدو بیا زید ولګېدو خالد آزاد کو نو دا امر چې شنو امر چې دی دا معتق دی دا زید چې دی دا معتق دی او دا خالد څه شی دی معتق المعتق دا خالد څه شی شو لکو معتق المعتق نو دې کې د مولا مجازي معنی کوم یو شو معتق او معتق او معتق المعتق معتق او معتق دا د مولا حقيقي معنی ده او معتق المعتق دا د مولا مجازي معنی ده ټیک شو کنه نو اوس یو سړي وصیت وکړو خارج کې مسلې تراشه ته خپل موالي لپاره وصیت وکړو چې کله مړ کېږي نو هغه داسې وي چې زما موالي ولا زما په مال کې 3 حصہ ورکړي زما موالي ولا اوس د موالي 2 کس دي یو د خپل مولا دی معتق دی بل معتق د دې امر وصیت وکړو د زید دفعه اوس دا زید د موالي سره موالي نو دا هو کچره د زید وکړو چا وکړو خود د پاره یو معتق شو یو معتق لري د کته معتق دي د دې زید دی کې دا امر راتلی شي خو امر چې کله وصیت وکړو حر الاصل لګنه دی او صرف معتق دی نزل ته یو معنی پاتې شوه معتق خو دې وته کنه ځکه معتق خو دې په خپل دی او د بل چا غلام ځکه نه چې حر الاصل دی نو معتق وصیت وکړو چې زما موالي ول زما په مال کې درېم اوس د موالي صرف څوک دی زید خو دې زید چې کوم دی بیا نور خلکو آزاد کړی دی کنه هغه معتق المعتق شو کنه اوس 2 معنی بیا متعین شي دا موالي خو دې زید تم وي خو دې نور ته هم وي خالد ته په خبره پوهېږي نو د وصیت کو د معتق دا اوس د چا په حق کې قبلېږي نو حقیقي معنی خو صرف معتق دی کنه یعنی زید دا خالد وغیرہ دا هو معتق المعتق دی کنه دغه مجازي معنی دي دا سبق په دې حل کې وی اذا اوصى لمواليه کله چې امر وصیت کو لمواليه د خپل موالیو د پاره یعنی د امر دی د پاره وله موال او د دې موصی د پاره د وصیت کوونکی یعنی د امر د پاره موالیو اعتقهم چې هغه د وصیت کوونکی آزاد کړو یعنی د زید دی آزاد کړو د زید رونه وغیرہ وایي کنه ها ولموالیه او بیا د دې وصیت کوونکی د موالیو د پاره موالن داسې موالیو یعنی د زید دی د پاره اعتقوهم چې هغه موالی د زید دی آزاد کړو یعنی معتق المعتق خبره باندې پوه شئ اوس بیا خارج کې مسئلې تراشه امر وصیت کو حر الاصل امر دی چې زمرما نو زما د مال 3 حصہ زما موالی ول ورکي چاله ورکي اوس د موالی 2 دي یو حقيقي یو مجازي حقيقي زید دی او مجازي خالد دی په خبره پوهیږئ کنه نو وی کانت الوصیه لموالیه نافذ کیږي بعد موصی د وصیت په خبره پوهیږئ دا موصی معتق شو کنه لموالیه د دې موصی د موالیو د پاره د دې وصیت کوونکي د موالیو د پاره بس کیږي یم د چا لپاره د زید دی لپاره دون موالی موالیه نکی د زید دی د موالیو د پاره یعنی د خالد دی د پاره باندې کیږي د معتق المعتق د پاره باندې کیږي د معتق د پاره باندې کیږي ولی حقیقی او مجازی معنی دواړه نه جمع کیږي څنګه ځکه د معتق په حق کې د وصیت ولي کیږي معتق خو دې پیژني چې دې ما آزاد کړی دی
کې دې شي دا معتق المعتق خور دې امر ته پتم نه نو په دې یو د احسان کړ دې آزاد کړی دی کنه نو چې اوسو د وصیت دته کې نو دای په نورو احسان وکړو نو د قیاس تقاضا ده د قیاس ظاهری په بنا باندې دلیل زمون سره قیاس ظاهری چې دی وصیت کوي چې زما د موالید افندی نور نه خبر دی خو دې خو صرف د زید دی نه خبر دی کنه که زید دی درې کسری که څلور دی خو د زید نه خبر دی چې د ما آزاد کړی دی نو د د وصیت ظاهر کوم چې پیژنې دی نو صرف د په حق کې به څه کېږي نو که څوک وایي چې حقیقت او مجاز په دواړه والا کنه نو مونږ وایو حقیقت او مجاز مخکې مونږ قاعده ویلې ده چې لا یجتمع ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان اراده من لفظ واحدین چې په یو ټیم حقیقت او مجاز په یو لفظ سره نه کېږي د موالین با یا معتق اخلي یا به معتق نه یا به معتق اخلي یا به معتق اخلي مونږه د موالین معتق ټکي واغستو یعنی زید معتق المعتق یعنی خالد دی متوا نه غستل ولی دا معتق چې و دا د دې ټکی حقيقي معنی وا سوا د موالی حقيقي معنی معتق وا او دا معتق المعتق دا مجازي معنی وا ظاهر کې دا وی چې په د احسان پورا کول غواړي نو سه آزاد کړ دې چې ول مال کې وصیت ملاو شو زمکه وته ملاو شو نو نورم خبره قوي کړه نورم خبره نو د اغا احسان اغا تکمیلی په وکړو نو د قیاس ظاهری د وجنا مونږ ته حقيقي معنی واغستا او دا اصل قاعده چې اذا امکن العمل بالحقيقه لا يصار الى المجاز چې په حقیقت عمل ممکني مجاز ته اړو زما دلته کې په حقیقت عمل کول ممکن دي کنه دي بس زید ته ملاو شو انا رسیدل لكو خیر وفي السير الكبير دا د امام محمد رحمت الله علیه محمد ابن حسن دا شپږو غټو کتابونو کې سیر کبیر سیر صغیر په خبره باندې پوهیږي کنه حاجی نو هغه کې مسله دا څلورم مثال لو استأمن اهل الحرب على آبائهم لا تدخل الاجداد في الامان ولو استأمن اهل الحرب کشر جنگ شروع ده سره استأمن يستأمن استئمان په خبره پوهیږي باب استفعال کې د طلب ماده ک طلب د امن طلب کو په خبره پوهیږي چا اهل الحرب جنگ والو کافرو د مسلمانانو نه علی آبائهم د خپل پلارانو په باره کې لا تدخل الاجداد في الامان نو د دین نیکونه با په امن کې نه داخل اغه ته امن نشو ورکول هغه کېره جنگ شروع ده او کافر وي چې زمون آبا او ته بسنه وای طلب کو امن کنه زمون چا ته بسنه وای لالو ته دو مسله بدای چې نیکونه اغه په دې امن کې نه داخل په خبره پوهیږي وجه سره دا آبا دا جمع ده د ابو دا جمع ده اوس حقيقي معنی پلار دی پلار ته ابو وي ابو ته مونږ وي کنه مجازي معنی څه ده نیکو تر نیکو دې تم پلار وي کنه اوس د لفظ معنی حقيقي مونږ مراد واغستا حقيقي پلار مجازي معنی باندې اوس عمل په یو ټیمو نشو کوله حقيقي مو ولې واغستا خامخا یو سړي ته خو د نیکه پلار زیات نږدې کړه دا قیاس ظاهري شو باندې شو ظاهر عقل دا وی قیاس ظاهري دا مطلب نو مونږ پکې څه واغستلو د اب نه مونږ پلار واغستون اجداد هغه پکې نشمارو اجداد به پکې نشمارو خبره باندې پوه نه شو ولې الحقيقه مع المجاز لا يجتمعان اراده من لفظ واحده ٹھیک شو لفظ واحد في حالة واحدة ٹھیک شو جی اوس مخکزا تمره مسله یاد ساته کچر تکی لفظ ابنا یې وي چې زمون ابنا ول امن راکې بچولا نو علما وی چې پدې کې بنوسی او کړوسی شامل
ځکه په عرف کې دی ټولو ته بچي وي. په عرف کې خلک نیکه ته پلار نه وي، اته نیکه وي، خو نوسو ته خلک بچي وي، بچی راشه که نه، نوسی ته وي که نه بچی خوا بچی دی خوا. نو که عرفن زیات استعمال شوی دی دغه، نو په دې وجه باندې به پکې بچي داخلي. په خبره پوهېږي؟ لکه قرآن وی یا بني اسرائیل، د بني اسرائیل دا لفظ تمام اولاد یعقوب ته شامل دی که نه؟ د تمام اولاد یعقوب ته ولې شامل دی؟ لفظ د ابنا، بني ابنا، دا لفظ عرفن د نوسو کړوسو لپاره استعمالیږي، هغې به پکې شاملي. په خبره پوهېږي که نه؟ نو که څوک وایي چې دلته د حقیقت او مجاز دی، مه کوئ، دې ته عموم مجاز وایي، مخکې تېر شوي که نه. وَيَسْتَأْمَنُوا او که چې د کافرانو د مسلمانانو نه امن طلب کو علی امهاتهم د دې د مورانو په سر چې زمونږ میندو ته به څه نه وایي. لا یثبت الامان فی حق الجدات، نو نیاګانو په حق به امن نه ثابتېږي. په خبره پوهېږي؟ ولې؟ امهات دا د امون جمع ده، دوه معنی دي، یو حقیقي ما او بله نیا. نو چې په حقیقت د عمل وکړو لا یصار الی المجاز، اوس به مجازي مرادو نه اخلي. ټیک شو که نه؟ ځکه چې نیا ته نیا وي او مور ته مور وي، دا نه چې عرفن یو لفظ استعمالیږي. ټیک شوله جي؟ اوس په دې ځای باندې یو اشکال دی را ذهن کې کېده. په ام احنافو باندې یو آیت کې دوه اشکاله دي، طرز یو شان دی. اشکال مطلب دا دی چې وی قرآن کې راځي چې لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، آبا راغی که نه؟ دلته کې ته وي چې په آباو کې به اجداد نه داخل که نه؟ وی دلته خو داخل کړی دی. وی دلته صرف چې لا تن نکاح مه کوئ هغه سر چې پلار دی ورسره نکاح کړي. نو وی منکوحة الاب دی حقیقي معنی شوه که نه؟ مور ته نه چې پلار دی ورسره نکاح کړي مور دی شوه که نه؟ نو مور سره وی نکاح حرام شو. په خبره پوهېږي؟ نو وی تاسو خو د نیا سره هم نکاح حرام ګڼئ. نو وی دلته خو صرف آبا ویلی دی، منکوحة الجد خو پکې نه دی حرام شوی. په خبره پوهېږي؟ وی دلته د حقیقت او مجاز دواړه مراد کو، لہذا د خپل حق اصول مخالفت دی وکړو. اصول دې څو؟ وستا خو اصول دا دی چې ثم الحقیقة مع المجاز لا یجتمعان ارادة من لفظ واحد فی حالة واحدة، دې مخالفت ترې وکړو. دویم قرآن وی چې حرمت علیکم امهاتکم، ستاسو میندې په تاسو باندې څه دي؟ حرام دي. وی نیاګانې وی دي ویلې که نه؟ وی احناف وی چې د دې نه نیاګانې مراد دي، نیا سره نکاح حرام دی څنګه چې مور سره حرام دی. نو وی هلته کې د لفظ حقیقي او مجازي دواړه معنی واغستې. د آباؤکم کې دی د حقیقي معنی پلار، مجازي معنی نیکو. نو هلته دې پلار او نیکه دواړه واغستل، دلته د مور او نیا دواړه واغستل. او په لو استعمن اهل الحرب کې علی آبائهم کې چې د نیکه وانه غستو او علی امهاتهم کې د مور وانه غسته نیا. دا څنګه چل دی؟ جواب په دې سوال په اعتراض باندې پوه شي. جواب په دوو طریقو کې، یو علی سبیل التسلیم، بل علی سبیل الانکار. علی سبیل الانکار دا دی چې طالبه مونږ حقیقت او مجاز نه دي جمع کړی، دا ډومنونه چې مونږ حقیقت او مجاز جمع کړو. پوهېږي؟ د قرآن آیت ته مونږ وکتل چې لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نو مونږ مور سره نکاح حرام وګڼله. مونږ مور سره نکاح څه کړه؟ کته وی چې تا خو د دې نه د مور سره نکاح حرام، کته وی چې د نیا سره دې نکاح حرام وګڼه د آبا د وجې نه، نو وایي دې ځای کې غلط شوی. د نیکه ښځې سره یعنې نیا سره مونږ نکاح حرام کړی د آیت د وجې نه دی، هغه د اجماع امت د وجې نه دی. نو مونږ په حقیقت باندې عمل کړی دی، په مجاز هم اډو کړی نه دی. اډو کړی نه دی، دې ته علی سبیل الانکار وایي. دا رنګ دی بل صورت ته راشه. قرآن وی حرمت علیکم امهاتکم، مور سره نکاح حرام دی، ما نیا سره نکاح حرام کو. نو دا ما د آیت د وجې نه دی کړی. آیت کې ما حقیقت او مجاز نه دی جمع کړی، ما صرف حقیقي معنی اخیستې را پاتې شو د نیا سره نکاح حرمتو. نو دا خو خانه ما د آیت د وجې نه دی کړی، دا ما د اجماع امت د وجې نه کړی دی. نو زاړو دا منم نه چې ما د خپل اصول مخالفت کړی دی. دې ته وایي جواب علی سبیل الانکار، چې دا سوال دی فضول دی نو جواب سره غواړي. دویم علی سبیل التسلیم، چې اورورا مونږ داسې چل کړی دی د آباءکم کې مونږ حقیقت او مجاز نه دی مراد اخیستی، مونږ عموم مجاز له اعتبار ورکو. مونږ سره اعتبار وکړو د عموم مجاز مطلب سره دا ځان سره ولیکه. د لفظ یو داسې عامه معنی مراد واخلي چې د هغې معنی حقیقي او مجازي دواړه پکې داخل شي.
حقیقت او مجاز جمع نشي، معنا د مجازي واغسته عموم مجاز، خو مجاز کې دومره عموم دی چې معنی حقیقي هم سره شامل دی. نو تب وته ما حقیقت او مجاز نه دي جمع کړي، زما په اصول به اعتراض ال راته چې ما حقیقت او مجاز جمع کړو. اباکم ما عموم مجاز مراد واغستو چې چاته هم د اب نسبت کې دي شي ناغه نیکو او پلار ټولو ته یو شان کی. دارنګ امهاتکم مور چاته چې خلق مور وای نو خلق نیت هم مور غني شماري دا د مور پته ده. دا رنګ چې کم ده نو نیکو پلار نیکو دواړو ته په دغه نیکتا او نیاتا په دواړو کې نیکته د پلار په نظر ګوري او نیاته د مور په نظر ګوري. نو یو مونږ ته نه د جدي او د جد معنی واغستا په اعتبار د عموم مجاز، په اعتبار د ودا څنګه نو تو ګور دی آیات کې آبا او امهات دا دوه ټکي دي کنه، دا د اصول په معنی دي. د اصول نه مراد څه دی؟ پلار نیکو پړ نیکو تر نیکو. د پلار ته اصول وي، د پلار پرشته کې چې په بار دي د سوی اصول وي. ښه اوس مور تراشه، مور نیا پړ نیا ورپسې نیا پوهیږي. اوس جد تراشه دم اصول دی کنه، دا نیکوم د اصول نشو د پلار د طرفه کنه، نو دې ته عموم مجاز وي. مونږ ته نه داسې معنا واغسته جد نیکو چې هغه کې دا پلار نیکو تر نیکو ټول واله په خبره پوه شي. که حقیقت او مجاز نه په مجاز کې خو بیا دغه نه راځي تر نیکو، خو دا عمومي مجاز دی، مجاز نه دی سره په ټیک شو. ها حرمت علیکم مور ته وګوره چې مور سره نکاح حرام شو، حرمت علیکم نو نیا تر نیا ورپسې ځه په بردي سره نکاح څه شو؟ نو آخوا د اصولو نه پلار طرف ته نکاح لاړو او دلته د مور په اصولو کې نیاګانو ته خبره لاړه. نو مونږ څه وکړو؟ عموم مجاز مراد واغستو. نو دوه جواب شو. یو جواب دا چې مونږه د اجماع امت د وجنه د نیا سره او د نیکو د مور سره او د پلار خځه سره نکاح سکړه، د مور سره مو نکاح حرام کړه او د نیا سره. په خبره باندې پوه شئ؟ د مور طرف پلار، شاباس، د مور طرف پلار او د لا تنکحوا ما نکح آباؤکم چې پلار دې وسره نکاح کړي نو مور نشوه. دویم حرمت علیکم امهاتکم پتا سو باندې مین دې حرام شوی دي، نو موږ د نیاګانو سره نکاح سکو حرام کړه. په خبره باندې ورسېدې کنه. کومه معنی مو واغسته؟ یو خدا چې دا موږ د اجماع امت د وجه آیت کې موږ سره په حقیقت عمل کړ دې. دویم که په مجاز هم عمل کړی نو حقیقت او مجاز هم نه وی جمع کړي، په عموم مجاز مو عمل کړ دې. عموم مجاز څه ته وي؟ د لفظ داسې معنی او کې چې حقیقت او مجاز دواړو ته شامل. ٹھیک شو جی.